تاسو د نن نه زموږ نه رخصتېږئ. موږ سره مو تقریبا 9 میاشتې تقریبا په دې مدرسه کې هغه چې کوم عرفي کال و امر سره تېر کړ. یو درخواست به تاسو ته دی چې تاسو به د کتابونو مطالعه کوئ. دا موبایل ډېر مې استعمالوئ. موبایل څه لپاره استعمال کوئ؟ دې لپاره چې د خپلو علماو درسونه پرې واورئ. کوم علما چې تحقیقي مقالې په نیټ ورکې هغه تحقیقي مقالې پرې وګورئ بس، او د علماو بیانونه پرې وګورئ. او چې کوم فرق باطله په دین باندې اعتراضونه کوي د غیرت پرې وکړئ. کوم فرق باطله زموږ په اکابرو باندې اعتراضونه کوي د غیرت پرې وکړئ. ښه لپاره استعمال کوئ، تحقیق لپاره استعمال کوئ. دا موبایل زیاتي موبایل نیټ مه ګورئ، دا ستاسو دپاره طبیعي ذریعه ده. د کتابونو مطالعه کوئ، دا ضروري ده. ګورئ درس و تدریس کو ځان له پیدا کوئ، خیراتي درسونه وکړئ، پیسې مه غواړئ د خلکو نه، محتممینو نه پیسې مه غواړئ چې موږ له تنخوا راکړئ. بالکل لله فی الله درس کوئ. تاسو ته ما ویلي دي په درس کې یو ځل نه بار بار چې ستاسو د رزق ذمهداري رب العالمین اخیستې ده. چې تاسو پیدا کړی یې نه مور په ګېډه کې وی نو فرشتې الله ته وایي مل رزقو، رزق څومره دی الله او څه شی دی، ما لفظ استعمال شوی دی. هغې کې ډېر لوی عموم دی. څومره دی رزق، څه شی دی، مقدار یې څه دی، خوري به څومره، کوم کیفیت به وي. لفظ د ما تاسو ته ما دا خبرې کړي دي. نو دا الله ذمهداري اخیستې روزي کوله رزق. او چې کوم ذات کافر مشرک له روزي ورکوي نو چې دا هغه د دین ته ناست دي او درس و تدریس ته ناست دي او د پیغمبر منصب باندې ناست دي، نو هغه به خدای روزي نه ورکوي. فکر مه کوئ، ډوډۍ به دله خدای درکوي، قسم به خدای ښه روزي به دله خدای درکوي. زما د په ذات ته الله قسم بخاري مې مخکې پرته ده. موږ له خدای ښه رزق راکړو. موږ له تاسو له خدای دومره ډوډۍ راکړه، دومره رزق خدای راکړه چې دومره رزق زما په خیال خانان مانان به ونه خوري. موږ خلکو له ډېره روزي خدای راکړه. زه اکثر دا یو خبره ازراه تفنن د خوشطبع نه کوم. خلک چې څومره ناجوړه دي نو په وجود کې څه ناسې بیماري وي د هغې د وجې نه ناجوړې. ممکن دا بیمارۍ ډېرې شته، دا نه چې نشته دی، خو زمونږ د مولیانو زیات تر بیماري د ډېر خوراک د وجې نه ده. موږ چې ناجوړه یو که نه، موږ د ډېر خوراک د وجې ناجوړه یو. هر وخت خدای خوراک راکوي، ډوډۍ خدای راکوي، هر چیز خدای راکوي. د مخکې ورځو کې ما ته لږ یو پوټې ده دي شوګر دا مسله اوچته شوې وه، بیا خدای کنټرول کړه. نو ما ته به ډاکټرانو ویل حلوا خواږه به نه خورئ. یو ځای کې ناست وم حلوا پکې راغله. نو ما ویل لکه راوړه حلوا وخورو. ما ملګري ما ته وایي دا خو ډاکټر په تا بنده کړې ده. وایي د خدای بنده یو نوړی چې مې وخوړی شوګر به څونه اوچت شي، یو 2 نوړی به خورم درې که نه، نو شوګر خو د 4-5 درجې به اوچت شي. او چې نه خورم ټینشن پیدا کېږي. ټینشن سره خو شوګر هم اوچتېږي، بلډ پرېشر هم اوچتېږي. دې خوا که ټینشن ختم کړو زمامه ده نو چې چا چې حلوا نه خورې ټینشن پیدا کېږي که نه. نو ټینشن ولې پیدا کړم ځان له دې خوا که دې باندې به څونه شوګر اوچتېږي. نو موږ له خدای خوراک قسم په خدای ډېر راکړي، ډېر زیات. او خدای هر سره له شکر دی خدای راکړل. موږ د خدای نه ډېر خوشحاله یو. مالیاتو کې موږ د خدای نه ختمه ټیک د بینک بیلنس بني، ټیک د جمع پونچي بني، خو ډوډۍ به یې الحمدلله، جامه به یې الحمدلله، واسکټ به یې الحمدلله، پټکې به یې الحمدلله. دا موږ له خدای ډېر راکړي دي او د الله نه موږ په دې ډېر خوشحاله یو. خدای دې موږ له شکرې توفیق راکړي. ډوډۍ به څه چې خلک وایي مولیانو ډوډۍ ده، ډوډۍ د لاسه مړه شو. تاسو تور باډینګ ډولو مار وخوړل او خویل د کچالانه مه خوړل. یو کس په دورو کې د بل خولې ته ټوپ وایي، ټول همدغه وخوړل. موږ باندې خدای ګډان چیلي وخوړل الحمدلله. کښېنئ خبرې مه کوئ د مارو. نو د ډوډۍ خبرې به نه کوئ، دا د الله ذمهداري ده او رب العالمین به ډوډۍ راکوي او ښې راله راکړې ده الحمدلله. دا څومره پټکي ستاسو ښایسته ښکلې په سر دي، دا تاسو له خدای درکړل. دا ښکلې جامې څومره خلک تاسو له رالل، دا دومره پنډال او دا دومره مقدر شخصیات چې تاسو ته نن په سټیج ناست دي. زموږ ورور دی حضرت مولانا مفتي محمد ندیم محمودي صاحب دامت برکاته هم، او داسې نور زموږ د شانګلې مولانا صاحب او داسې ټول اکابر. دا ګوره زمونږ د چارسدې نه ده د علاقې غټ پټکې زمونږ مشر علي هم تشریف راوړلی دی، مولانا محمد خان هم تشریف راوړلی دی، او داسې نور زمونږ دوستان دي. ما نه کله دغه شي. نو دا څومره لوی لوی اکابر علما ده، خو تاسو له راغلي دي، تاسو سره په دې پینډال کې شریک دي. نو د مارونو
بنیادي خبره دا ده چې مطالعه د کتابونو به کوئ، درس تدریس به کوئ، او د پیسو به بلکل تبه نه کوئ د محتمم نه. او چې تبه نو کې تنخواه درکوي څه درکوي پته شته راته خفه کېږه ما. محتممان هم د 4-5 نه زیاته تنخواه چاله نه ورکوي، 4000 او 5 شته نه غریب د کوم ځای نه راوړي. ما د یو ځل ویې مې کولې د غټ استاد تنخواه 4-5 هزار 4-5 نه زیاته تنخواه نشته. او چې ډېر وي 10,000 11,000 تنخواه الا ما شذ من شذ که غټ بال زیات دي بېله خبره ده 4-5 یو بابا ماته په دې ستاسو ګزاره کړي ما وایي باباجي په دې کې موږ حجونو عمرو له ځو، حجونو عمرو له په دې کې تاسو ډوډۍ څنګه چل دی قرضداري نه یو. که د زوی واده کوې د لور او پیسې ډېرې پرې لګوې یا ځان له کور او موټر وغیره نو بیا به دې خرچه ډېره راځي. یعنې مې خدای شته چې په ضرورياتو به ملا قرضداري ونه وینې. موږ نه یو قرضدارې په دې هر شي میلاوېږي. وایي دا څنګه مې باباجي په څنګه نه پوهېږم نه اخر 4-5 تنخواه موږ خو 18 لو میاشته نه رسو بیا کوم تاریخ راځي موږ قرضدار یو. کاکا حاجي زموږ کېږي ګزاره که نه. وایي دا څنګه خدای پاکه څنګه ته څه ووایم په څنګه نه پوهېږم چې لکه خوالان واپس راغی جیب مې 15,000 روپۍ راوایستې. ما ته وایي دا زما له طرف نه هدیه وایي. مې باباجي تا څه وایي؟ ما وایي چې څنګه مې داسې تا له جیبه خدای وایستې خو ما حیران دې ته څنګه وایي که څنګه نور څه ته وایي. او په لاره ځو الوا ته مړو شي پیر محمد ته ټېلیفون وکړو پیر محمد جانه څنګه بلان سره الوا نه وړئ خو دا کال وشو چې راباندې خدای نیولې دی یو کال وشو دی د خوړی دی راباندې. بهر کې زما وروڼو بنیاد ته خبرې دا دی زموږ مفتي زموږ مولانا ګورشاه صاحب دی لکه خوشطبي در سره کوم زموږ ډېر مکرم او ډېر معزز او ډېر محترم دی او زموږ د دې ضلعې د جمعیت علما اسلام امیر هم دی. اوسه پورې به چې د زوی له 2 روپۍ نه یې ورکړې زوی له او ما له راکوي مخامخ داسې خیر یې درکړي دي خیر تاره به یې یاري درکړي او ما د محبت نه راکوي. بهر کې زموږ سره مینه ځکه دا خوشطبي کوم. زما وروڼو بنیادي خبره دا ده چې یو به تاسو د ډوډۍ خبرې به نه کوئ روزي به څوک درکوي ما ته خپلو طالبانو ته مه وایئ الله درس تدریس شروع کړئ. دویم به څه کوئ دویم به کوشش کوئ د امت د اصلاح فکر وکړئ. بس مونږ څه چل وکړو مونږ چې مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه کوم پټکي را په سر کړي همو تاسو ته در په سر کړه. مونږ څه ناسه مونږ څه ناسه خپل بوجھ سپک کا اپنے بوجھ کو تھوڑا سا ہلکا کر دیا او هغه بوج هم ستاسو په سر باندې کېښود. دا مه وایه چې دا تخه د ټوکرۍ زمونږ په سر ده نه 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 دا ستاسو په سر مونږ ډېر لوی بار در وغورځاوه. دا هغه بار دی چې رسول الله مبارک صحابو ته په سر کړی دی او هغه بار دی چې صحابو خپلو شاګردانو ته بوج په سر یې ښودی و. هغه مونږ ته خپلو استادانو سلسله تن په سر اچولو هغه بار مونږ نن تاسو ته په سر که ګورئ. امت د اصلاح فکر به کوئ او ښه اخلاق به استعمالوئ بد اخلاق نه ګورئ. تاسې هسې نه چې تاسو لاړ شئ خپل وطن ته او خپلو علاقو ته او هلته کوم سپینګیري مشران علما دي اهل السنت والجماعت او هغوی سره بیا بحثونه کوئ او دا بوډا په څه پوهېږي دا خو سپینګیری دی دا خو هر څه هېر شوي دي وخه چې اوس به پیتې نه د هغې علاقه کې چې کوم مشران سپینګیري علما دي هغوی به قدر کوئ د هغې به احترام کوئ هغې له به دې دعا به دې غواړئ. او که هغه انسان بوډا دی د 80 کالو دی د خولې نه چې ته په جنازه کې یا په جمعه کې خبره غلطه ووته نو په هغه به رزونه په لوډسپیکر نه کوئ خطا کېږي انسان کور له به لاړ شي هغې له به یې لږه تحفه بیا وسئ. مولوي صاحب تاسو دا خبره کړې وه دا خو حدیث کې داسې دي پټ پټې پېښه بس خبره به خامخا تاسو غږېدل غواړئ نو باطلې ډلې ډېرې شته که هغه پرې که نه د باطلو مقابله خو امام بخاري په اول کې په مرجع اورتونه کړي دي او په اخر کې په جهمي اورتونه وکړل. نو چې کوم زما په عقیده حمله کوي او د پیغمبر په اخلاق او په اعمالو حمله کوي او زموږ د خپل دین سلب کول غواړي نو هغوی کې خپل قوت استعمال کوي. چې کوم سپینګیري علما دي ستا په وطن کې ستا په کلي کې او مشران دي معاف کوئ دا بې حرکتونه کې دا غي عزتونه کوي. جنازه یې مه مخکې کېږئ هغه سپینګیري علما مخکې کوي جنازې ته. جمعې مونځ راشي هغه سپینګیري علما مخکې کوي. د ستا جومات ته راغی نو هغه سپینګیري مشر عالم چې ستا نه په عمر کې هغه ور مخکې کا عزت وکړې عزت
استادان ستاسو نه دي، خدا ستاسو د استادانو په منزله دي. یو به علماء سره حسد به نه کوئ، بالکل به نه کوئ. زړه کې به حسد نه ساتئ د علماء سره، بغض به نه ساتئ د علماء سره. کوم انسان چې د علماء سره په زړه کې بغض او حسد ساتي، هغه د علم د آدابو نه او د علم د مقاصدو نه محروم وي. ګورئ زه په هغې علماو باندې یره کومه، دا ځان سره نوټ کړئ، دا خبره نوټ کړئ ځان سره. هغه علما چې هغوی کې تکبر دی، هغه علما چې هغوی په خپلو درسونو کې د خپل ځان د مشورولو دپاره د نورو علماو توهین کوي او د علماو باندې طالبان بدونه کول غواړي، دویم خاتمه په کفر نشي. ګورئ قسم په خدای یارېږم. کښېنئ بچې، چا ته ملګرو ته موږ نه ښکارو. کښېنئ ټول کښېنئ دلته، کښېنئ کښېنئ خدای مو وبخښه. کښېنئ 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 ټول کښېنئ، دا مخکې ملګري کښېنئ ټول کښېنئ دلته. ته خو عالم یې د خدای بنده، ته خو ترغیب ورکړه دې ته چې خدای بچي عالمان کړي خلک، ته خو ترغیب ورکړه چې خلک بچي عالمان کړي، د علماو صفت وکړه چې خلک دې دین زده کړي. ولې ظلم کوې؟ زما دا شاګردان دلته ناست دي، رښتیا ووایې په دې دومره یو کال کې به تاسو زما د خولې نه صراحتاً خو څه کې اشارتاً هم چېرته د یو عالم سپک او بد نه اورېدلې کنې ما ته ووایه، ووایه که ما چېرته وي منې وي. که ما تحقیق هم کړی په شایسته ژبه مې کړی دی، که ما په فرق و باطله ورد هم کړی دی، نو ما دلاداري نه ده کړې، په شایسته ژبه مې کړی ما نه دي کړې داسې په درس کې. او بعضې زموږ علما په درسونو کې اشارې کوي، صراحتاً نه وایي او خپل شاګردانو ته وایي پلان کې داسې پلان کې داسې پلان کې داسې. لکه ته خو عالم د علم خدمت به د خدای بنده، ته بغض ولې ساتې د علماو سره، ته حسد ولې ساتې؟ چې کوم غلط خلک دي او د عقیدې یا د اعمالو په بنیاد باندې زموږ د اهلسنت والجماعت د مسلک خلاف په غلطه طریقه را دننه کېدل غواړي، بیا متوجه شي تکړه شه، بیا صراحتاً ووایه، بیا پټ مه وایه، بیا اشارې مه کوه. باطل دي صراحتاً بیا ووایه، میدان کې بیا وځه، یا بد مه وایه. لیکن د علماو سره بغض به نه ساتئ، حسد به نه ساتئ، د علماو بد به نه وایئ. دا د علم بد دي، دا د ځان خلکو ته ثابتول غواړي او بل د خلکو د نظر نه کمول او پرې ښکته کول غواړي، خاتمه به دې په ایمان نه ګوري. ته به په قیامت کې د پیغمبر وارث پسې بد رتبې، ته به په قیامت کې د رسول الله مبارک سره سترګې سینګ لګې. تکبر به نه کوې، بلکل دا کلن خبره ده، تکبر به نه کوې، عاجزۍ ژوند به تېروې. دا به نه وایي چې زه خو فارغ شوم او بس ما نه څوک لوی سړی نشته. نه 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 نه، ته اوس لا طالب یې، ته چې فارغ شوې دا رسمي فاضلې پټکي هم درته په سر کړو، ته به اوس طلب کوې، ته به اوس کتاب ګورې مطالعه به کوې، ته چې اوس میدان صرف کوې نو ته به شرحه ګورې طلب به کوې. اصلي حقیقي طالب ته اوس جوړ شوې. تکبر به بالکل د ځان نه وباسئ، بالکل به تکبر نه کوئ. اخلاق بخي استعمالوي. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. داسې کار ژوند به نه تېروئ چې خلک تاسو نه متنفر شي او سبا څوک ته ووایي چې دا فلان او په دې ملک کې چې اوسېږئ د قانون پابندي به کوئ، د دې ملک د دستور او د قانون پابندي به کوئ، تاسو هغه کار به کوئ چې هغه ستاسو نه ذات دپاره نقصان دې نه وي، مدرسو نه وي، عوامو دپاره هم نه وي. اتحاد او اتفاق سره به ژوند تېروئ، افراتفري به نه پیلاوئ، د قرآن و سنت مطابق به زندگی تېروئ. علم به ذریعه د معاش نه ګرځوئ. زه اکثر د خپلو طالبانو ته اوس هم درته وایم چې دوکاندار نه سودا کې دا به نه وایي چې زه بوډی یم، زه طالب یم، زه فاضل یم. څه مطلب چې ما سره ګزاره نه نه نه، تا خو 10 کاله او 20 کاله علم طالبي دې وکړه، او په 50 روپۍ خرڅې. ځکه چې د دوکاندار نه سودا کوم او ما هم پېژني، یاره جي ته پلان کښېنې جمله اول دا خبره وکړه، دا شی راکړه وروسته بیا دغه کوو، تعارف به وروسته کوو. پام کوئ، ګورې پام کوئ. چېرته دوکاندار ته دا ونه وایي چې زه طالب یم، چېرته دوکاندار ته دا ونه وایي چې زه بوډی یم. علم مه خرڅوئ، الله لپاره د علم خدمت وکړئ، دنیا نه به کوئ. د خدای لپاره خدمت وکړئ، د خدای لپاره تواضع او خاکساري وکړئ. چاپلوسي مه کوئ، مه د خان چاپلوسي کوئ، مه د وزیر چاپلوسي کوئ. چاپلوسۍ والا ژوند خطرناک دی.
رب العالمین چې تاسو د خپل عزت په لاس کې وساتئ، تاسو ور پټي عزت دی، دا پټي بدنام نه کې. دا کوم چې دا نن تاسو نه د خلک قرباني ګزاريږي چې دې باندې بدګمانه نشي، شایسته طریقې سره دین خدمت وکړي، عمل وکړي، فائدہ احادیث موي په دې عمل وکړي، عمل او خلک باندې کوشش وکړي چې خلک په عمل وکړي او ځان له دنیا کاروبار صحیح دی، خیر دی. ښه که معمولی خو د دنیا څخه کار کوي. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څونه مالدار چې وفات په خزانه کې 56 کروڑ درهم پراته، لیکن ټول خرچه په خپل شاګردانو هم کړي، خپل د دین خدمت یې هم کړی دی، خپل د دین دفاع به کوي. دا ګورې ذهن کې واچوي. نن سبا په مختلفو طریقو داسې خلک راوتلی دی چې په بخاري اعتراضونه کوي. د بخاري روایت ته من غلط وایي، احادیثو نه په یو طریقه انکار کوي. ګورئ مطلق دا فیصله کول چې دا حدیث ضعیف دی، دا حدیث ضعیف دی، دا حدیث ضعیف دی. هم ګورئ انکار حدیث ته دا خبره روانه ده. تاسو ته ما په ترمذي کې وښول چې امام ترمذي څه وایي؟ هذا حدیث ضعیف وبه یقول الشافعي وبه یقول احمد. مطلق حدیث خدا ضعیف ته خدا سي دي حدیث ته نسبت کوي لکه چې د ډیران د غردو عیاذ بالله. ته خو دې حدیث ته په سپکه لهجه کې د حدیث د ضعیف لپاره خو تاسو ته ما ویلو چې د عمل بلا شروط دي او په بعضې موقوف عمل هم کولی شي. خو چې کوم حدیث تا د سوچ نه خلاف وي بس ضعیف ضعیف ضعیف. دا ګورې انکار حدیث ته دا خبره رسېږي، پام کوئ. ګورې داسې خلک نن راوتې دی چې به ناستي صاحب او ابا داسې خبرې به کوي په بخاري ده او مسلم ده او زر به وي چې دا حدیث ثابت نه دی، دا حدیث نشته. هلکه ته نه پوهېږې. امام مالک نه په 46 مسلو کې، بل وخت په 47 مسلو کې تپوس کوي، وایي لا ادري، نه پوهېږم. ان من العلم لما لا تعلموا لا يعلم. د علم آداب دا دي چې نه پوهېږې وایي زه نه پوهېږم. ما نه ډېر خلک تپوس وکړي دا حدیث شته، ما ته نه دی معلوم. او که ما ته په یقین سره معلومي او ما ته پته لګېدلي چې دا حدیث ثابت دی، مولا علي قاري موضوعات کبیر کې لیکلی، امام بخاري موضوعات کبرا کې دوته دا پلان کې لیکلی چې دا موضوع دی، بس تاسې ډاډه توب مه کوه. نو کوشش کوه چې کم خلک په بخاري په احادیثو رد کوي، منکرین د حدیثو دي، یا په عقیده رد کوي یا په اعمالو باندې یا زمونږ په اکابرو باندې بالکل دفاع کولو کې تاسې اجازت دی او په شایسته طریقه. بل به د نظم او د جماعت خیال ساتئ، دا یاد وساتئ. کوشش وکړئ چې خپل نظم مربوط وساتئ او په دې وطن او په دې ملک هم کوشش وکړئ چې د قرآن او سنت لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتئ. خدا محنت وکړئ چې الله پاک زموږ په دې وطن کې د قرآن او سنت نظام راولي. د ټولو ادارو مونږ خیر خواهان یو. د دې